رحیم قدرمند کتونکو میر جمشید یم او دا زما سره چې کوم دی نو د ګل پارک اونر جانزیب حاجي صاحب موجود دی. قدرمنو څنګه تاسو ته پته ده چې نن 18 تاریخ ته د جمعې ورځ ده او سبا چې کوم دی نو یو عظیم الشان جلسه ده په نوخار کې د پرویز خان د پی ټی آی پی چې کوم پارټي ده د هغوی نو جانزیب حاجي صاحب زما سره موجود دی. جانزیب حاجي صاحب څه به ویل غواړي د جلسې په حوالې سره؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د جلسې په حواله سره انشاءالله چې نن جمعې ورځ ده سبا ته به انشاءالله 19 تاریخ دی او په 19 تاریخ انشاءالله د زمونږ د ګران مشر صادق صاحب نوخار کې جلسه ده او ما ټولو ډسټرکټ نوخار مرګور ته خواست دی چې په دې جلسې کې بھرپور شرکت وکړي او د پرویز خټک کم چې خدمات دي په ډسټرکټ نوخار کې بلکې په ټوله صوبه کې هغه چا نه پټ نه دي. الحمدلله زموږ دپاره فخر خبره ده چې په پاکستان په تاریخ کې په پیل ځل باندې پرویز خان خپله پارټي جوړه کړه، د خټکو پارټي جوړه کړه، د پښتنو پارټي جوړه کړه او موږ ته به د بار د پارټۍ په مشرانو پسې ګرځېدل نه وي او دا پوره کوشش وکړئ چې دا جلسه کامیابه کړي. د پرویز خان سبا ته 6 بجې جلسه ده په نوخار کې. هر ملګری دا کوشش وکړي چې د پرویز خان جلسې ته راشئ، وګورئ، ثابته کړئ چې نوخار د پرویز خان و، پرویز خان وي، پرویز خان به انشاءالله ثابتوي چې نوخار د پرویز خان دی او د پرویز خان خدمتونه د هېڅ چا نه پټ نه دي ځکه چې یو غیرتي انسان دی، په قوم باندې، په خلکو باندې، په پښتنو باندې فخر کوي. هغه صرف دلته نه، الحمدلله په پنجاب کې هم د هغه پہچان دی، هغه د نوم دی. نو یو ځل بیا زه د نوخار خلکو ته خواست دی چې خامخا دا جلسه کامیاب کړي. سلام. قدرمند کتونکو جانزیب حاجي صاحب چې کوم دی نو خبرې اترې وکړي د جلسې په حوالې سره. څنګه چې حاجي صاحب خبره وکړه د جلسې په حوالې سره، سبا چې کوم دی نو د پرویز خان جلسه ده. حاجي صاحب ووایي چې ټولو ملګرو ته خواست دی چې تاسو چې کوم دی نو راشئ او دا جلسه چې کوم دی نو کامیابه شي.